منیر شاکر صاحب ویلې ول پښتانه داسې خلک دي اعلی د سر سړی ورمړ کړي بیا دوی الله راسي الله زموږ سړي ته څونه غټه د شهادت مرتبه ورکړه نه غواړم دا شهادت نه غواړم د الله رسول له داسې شهادت پناه غوښتې وه د الله رسول ویلې اللهم اني اعوذ بك من ان اظلم او اظلم یا الله ته ما داسې مه جوړوه چې زه پر چا ظلم وکړم ما داسې مه جوړوه چې بل پر ما ظلم وکړي هغه راځي پر ما ټکان کوي د دې مرګه څه د الله رسول پناه غوښتې دا شهادتونه موږ نه غواړو ګر سره نه غواړو دا شهادت دی منم چې د شهادت مرتبه به الله ورکړي خو له دې مرګه د الله رسول پناه غوښتې وه او بیا بله خبره دا د وایي وایي داسې په لکو خلک یې جنازې له راغلي وو په لکو خلک موږ په لکو خلک نه غواړو زما جنازې له دې 15 کسان هم نه راځي چې زه په خپل ایمان او اسلام ونه بخښل سومه والله العظیم که ستا په جنازه باندې وبخښل حضرت عمر فاروق چې وفات کېدی و زوی ته ویلې ول زویه ما ته به انتظار نه کوي چې خلک ډېر خبر سي زما جنازې فقط 40 کسان رالو زما د جنازې دپاره بس ما ژر پټوه که ما د الله او د رسول خبره خپله کړې وه زه هغه دوه یاران ته ځان رسوی سمه چې یو پیغمبر علیه السلام دی بل ابوبکر صدیق دی که ما نه وه کړې چې ګرد دنیا د اسمان ملائکه ما ته جنازه راکړي زه په دې باندې نه بخښل کېږم موږ په دې غولولي یو هېڅ نه به شهادت غواړو نه په جنازې کې په لکو خلک غواړو زه په لکو شیخ ادریس صاحب ته دغه خبرې پیدا وکړله دا په لکو خلک راغلي دې پیدا ورته وکړله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله شهید کوي بیا د جنت البقیع په آخر کې ولې شاخ کوي د شپې شاخ کوي په دې شاخ کې چې ژوندی بیا د مرګه بعد خلکو وړي خالي وله ساتله 10 کسان په جنازه کې شریکانو هغه الله نه دي بخښلی د حضرت علي کرم الله وجهه جنازه چا ورکړله د امام حسین جنازه چا ورکړله د شیخ اسامه جنازه څه سوله د لوی ملا صاحب جنازه څه سوله ما د جنازو دپاره نه یو ته زما په جنازه کې 1.5 لک کسان شرکت وکړي په دا افتخار دی هېڅ افتخار نه دی نه دا افتخار غواړو نه په دې افتخار زموږ ګزاره ده زما په ایمان او په اسلام باندې ګزاره ده په یجب دې خبرو باندې عاجزه